کور غواړي داسې څوک نور غواړي دا هېواد سره وینا مینه غواړي ننګ غواړي دا د پښتون لوی ټبر پت غواړي غورځنګ غواړي دا د پښتون لوی ټبر شروع کوم. شروع کوم په نامه د لوی خدای چې بخونکي او مهربانه دی. ورونو وخت ډېر کم دی. حیدر خان بم خبرې کوي. زه ستاسو ډېر وخت نه علم. ما وی کو ټول چپکې چې خبره واورئ. مهرباني شهید جان، مهرباني، ډېره مهرباني شهید جان، ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. ډېر محترم د عوامي نیشنل پارټۍ قائم مقام مرکزی صدر زما مشرور جناب امیر حیدر خان ہوتی صاحب، زمنګ د ټولو فخر، د امن نښه، د امن پیغام حاجی غلام احمد بلور صاحب، او دلته موجود برا په سټیج او په پینډال کې ډېرو درنو پښتنو، غیرتمندو پښتنو، په خپله خاوره او په خپل قام مینو پښتنو، په خپلو بچو او د خپلو پلارانو نیکونو په لار روان غیرتي پښتنو، زه نن په تاسو ټولو فخر کوم او فخر په دې شکل کوم چې نن کو د زرګونو په تعداد کې پښتانه دلته په ثوابه په دې ګوټ کې راغونډ شوي دي. نو خلک د رقصونو دپاره راوځي. زما خویندې چې په دې زنانو موږ فخر کوو چې نن دنیا ته دا پیغام چې دا پینډال کو دا سپینګیري دي، کو دا ځوانان دي او کو دا زنانه دي، دا د جبر په ضد، دا د تشدد په ضد، د عدم تشدد پیروکار د خپلې خاورې د امن دپاره راوتي دي. نن د رقصونو د کتو دپاره په زرګاو خلک راوځي. نن د هغې غویمو دپاره په زرګاو خلک راوځي. خو نن زه د خپل ریاست او د ریاست هغه ګوډاګوله دا پیغام ورکوم چې دا پښتونخوا ده، دلته پښتانه اوسي. څوک چې په پت ښېګړه توره وفا او په ننګ پیږي، دی د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو په لار لوس کړی دی چې د خپلې خاورې د امن دپاره به هر قسمه قرباني ورکوي، خو دغه لار به نه پرېږدي. نن د ټوپک پر ضد، د کالتوس په ضد یا د نورو ظلمونو په ضد پښتون قوم بیداره دی او متفق دی. لکه تاسو چې نن اینې چې د هر مکتبه فکر پښتانه نن منګ سره په دې سټیج د پاکستان پیپلز پارټۍ مشران ناست دي او زه په پینډال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ ټوپۍ اینم، زه په پینډال کې د پی ټي ایم ټوپۍ اینم،
زب پینډال کې نور مرګري انم من حیث القوم پښتون انم چې دا د وی ګوره سپینو جنډو سره روتی دي هیڅ غرض نه لري هیڅ لالچ نه لري تش د امن د پاره روتی دي خلک مارچ کوي دغه دی لګیا دي مړی پکې کیږي د مارچ غرض څه دی ذاتی لالچ د وزارت عظما کرسي نور نظریه نشتا سوچ نشتا فکر نشتا کو څوک تپوس کوي چې دې مارچ او هغه مارچ کې څه فرق دی هغه مارچ د ذاتی لالچ نه ډک دی او دا مارچ هیڅ ذاتی لالچ نه لري دا د قام د لالچ نه ډک دی او دا پښتانه د دې دپاره راوتي دي چې د خپل قام د امن ضامنان یو ذموار یو او هر چا سره شا په شا ولاړ یو چې زمونږ د خاورې د امن خبره کوي زه ګران ورونو موقع به ورکوم حیدر خان له خبرې به هغه کوي خو انشاءالله پښتون قوم په فطري طور په هوش په جوش نه په هوش په کار د چې خپلې فیصلې کوي او ګران ورونو هوش دا وایي چې زما د خاورې ټولو نه لویه مسله چې ده نو هغه زما د خاورې امن دی او ورپسې زما د خاورې دویمه لویه مسله زما وسایل دي او پښتون قوم به انشاءالله من حیث القوم او بیا د باچا خان پیروکار تر مرګه پورې زمونږ عمده ایجنډه ده چې د خپلې خاورې د امن او د خپلو وسایلو د اختیار دپاره به ټول عمر لګیا یو هېڅ هودم نه پکار هېڅ زیم نه دی پکار یو جذبه پکار ده او هغه تاسو الحمدلله لرئ زه ګران ورونو ستاسو ډېر وخت نه علم حیدر خان به خبرې کوي ماله د دې نارو جواب راکې او داسې په طریقه هغه شاته ملګري ګورې وخت نیم چپو داسې جواب به راکوې چې موږ کو ثوابې ته را رسېدلي یو نو دلته نه اباسین نږدې دی اباسین څونه نږدې دی 2 کیلومیټره 1 کیلومیټر نو داسې آواز وکړې ما چې وی چې په ثوابې به راغونډېږو نو د خلکو مازغه به خلاصېږي خیر دی خو دا آواز اباسین نه پورې راوړه سوی چې زمونږ د قام دا مسلې دي په دې مسلو کو را سره ځي تا سره په لار ځم خو که نه ستا مزید سوچ فکر نظریه زما د قام دپاره همداسې ده بیا زما قام دا حق لري چې کیدني او خپلې فیصلې دی بیا پښتنو ورونو دا تحریک دی دا د امن تحریک دی دا یو ورځ نه ده دا د دې تحریک د چلولو لپاره په مختلفو شکلونو آیا تاسو ټول تیار یې ګوره آواز کې لکه دا خو اسیم ایمان دی که نه دهشتګرد ته چې ایمان ښایې خطولی ورته وښایې تاسو تیار یې تاسو د امن تحریک چلولو ته تیار یې غواړو موږ په خپله خاوره موږ په خپلو کورونو موږ په خپلو سکولونو موږ په خپلو کالجونو موږ په خپلو جوماتونو کې موږ په خپلو مدرسو کې موږ د خپلو بچو دپاره موږ د خپلو میندو خویندو دپاره موږ د خپل مستقبل دپاره غواړو او موږ خپل غلم پیژنو او غلم پیژنو تاسو زما واورئ ته زما واوره موږ الحمدلله غلم پیژنو او د غل هغه ملم پیژنو
من واضح کوو چې د پښتنو په خاوره به هره پالیسي د پښتنو د امن ضامنه وي چې د پښتنو د امن ضامنه نه هغه پالیسي منلو ته نه یو تیار. زه ستاسو د ټولو د شکریا الفاظ بالخصوص د ثوابه د مرګرو او بالعموم د ګډ ګډ نه راغلي د امن د خواهشمندو پښتنو او بیا په خصوصي توګه د دې خپلو خویندو د دې زنانو شکریا ادا کوم. په خصوصي توګه د خپلو اتحادیانو د ټولو شکریا ادا کوم چې راغلي دي او دلته خپله حاضري کړې ده. زه اجازت درنالم په دې شعر وی مغل نیم چې زخم ته بجاړم، مغل نیم چې زخم ته بجاړم، انتقام په پرهرونو کې رانغاړم. زه افغان چې کله سم شم په سمی شم د زری زری حساب به درنه غواړم. ډېره مهرباني. وسلام.